ویلکم بیک زلوی هر کله په خیر راغلی ستړي مشي پروګرام نن زمونږ په کلی کې زمیډي جان او پروګرام دا ټایم مونږ لایو دی د فیسبوک د لارې فیسبوک زمونږ افیشیلی پیج دی سنو پښتونخوا راتلی شي مونږ سره مرګرتیا کوي چې د فیسبوک د لارې هم فیسبوک کتا سو غواړي نو بالکل سرچ کوي سنو SUNO پښتونخوا نو بالکل تاسو ته لایو دا پروګرام ملاویږي لایو دا پروګرام کته شي پروګرام کې مونږ سره شرکت کوي شي مرګرتیا کوي شي هغه نه علاوه تاسو کال هم ډایرکټ کوي شي او مونږ ته میسج هم کوي شي کال کولو د پاره زموږ کالي نمبر دی 091527143 او سره تاسو موږ ته ډایرکټ کا میسج کول غواړئ نو هغه هم بالکل کوي شي میسج کولو طریقه کارداري چې خپل موبایل رائټ اپشن چې کوم ځکه تاسو عام میسج لیکئ نو په غیزي کې به ولیکئ KPK سپیس باور کې میسج به تیار کړئ راو بلګي په 358 او دین علاوه تاسو غواړئ ډیر خلک کنجوسی کوي نو هغه مطلب میسج یا کالز نه کوي نو هغه خلک مونږ ته ډایرکټ کامنټس کولی شي کامنټس کولو طریقه کار هم د تخایمه کامنټس کولو د پاره به تاسو زموږ د فیسبوک افیشیلی پیج کم دی سونو پښتونخوا هغه ته براشي نو هلته به تاسو ډایرکټ کامنټس هم کوي چې زموږ لایو پروګرام دا ټایم شروع دی خو دې وکي او د الله نه غواړو چې تاسو روغ رموټ وي چې چرته هم وي په کم ځایونو کې وي زموږ د ټولو د طرفه تاسو یو ځل بیا ستړي مشي وایو پروګرام کې به هم زه لکه څنګه تاسو ته پته وي چې زموږ پروګرام کې مختلف موضوعات باندې موږ خبرې طریقو زموږ زیاتره کوشش په دې خبره باندې وي چې موږ چې کوم زمونږ ښکلاګانې دي زمونږ په علاقه کې زمونږ په وطن کې په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې نو هغه مونږ دنیا ته وښیو دنیا ته مخې ته کېدو چې راشئ وګورئ دې علاقې په دې علاقو کې وګرځئ چکرې ولګوئ او ویې ګورئ چې په دې کې څومره ښکلاګانې دي او د دې سره سره زمونږ چې کومه د علاقې چې کوم په مونږ باندې حق دی مونږ به هغه خپل حق هم ادا کوو او دې نه علاوه بیا تاسو دا هم کوئ شي که تاسو لکه څنګه چې مونږ په پروګرامونو کې کوشش کوو چې مونږ په مختلف موضوعاتو خبرې کوو نو نن به هم څه داسې کوو انشاءالله چې زمونږ کوشش وي چې مونږ به هغه ټاپک راوړو مونږ به هغه موضوع راوړو چې هغې نه مونږ او تاسو ته زمونږ او تاسو ماشومان چې کوم دي راتلونکي چې کوم نسل دی هغې ته هم ته فایدې ورسي نو هغې دپاره به تاسو هم را سره سات راکوئ تاسو به راته کامنټس میسج کوئ او چې د فیسبوک کوم زمونږ لایو دی نو هغه شیر کوي هغه چې څوک هم دا ټایم ګوري نو هر کس ته پکار دی چې د دې څیز کوشش وکړي چې کم سے کم هغه شیر کړي د خپلوال نه چې ډېر چې د هغې سره نور کوم ملګري دي هغې ته هم زمونږ اواز ورسي نو هغې دپاره به تاسو هم کوشش کوئ او مونږ به هم خپل اواز کوشش کوو چې ډیرو خلکو ته ورسي نو لکه څنګه چې تاسو ته پته وي چې مونږ همیشه د پاره ټاپک چینج کوو په هر پروګرام کې تاسو ته بدلته زمونږ ډیر نور مینوال هم راځي مطلب ډیر زمونږ کولیګز به هم راځي هغه به هم تاسو هغه ټاپکس به هم ګوري چې هغه هر کس د خپل طرف نه یو خپل کوشش لګیا کړي خو نن سبا کا سوچو کوي زمونږ دا دور داسې دور ته مطلب اوس داسې دور ته مونږ انټرست شوي لکه خیر زمونږ د مونږ خو پامنس کیو کنه سمخ کې دور ما هم کتلې دي چې دا ډیجیټل او اوس دور هم مونږ ګورو چې د ډیجیټل یو دور شروع دی او ډیجیټل دنیا ټوله ډیجیټل ته روانه ده دنیا ټوله AI ته روانه ده خو په دې کې کوم سوچو کو د دې فائدې هم ډېرې زیاتې دي او د دې نقصانات ډېرې زیات دي که تاسو سوچو کوئ چې کله نه هم زمونږ دا هر څه ډیجیټل شول AI راغه او نو که تاسو سوچو کوئ به دې کې مونږ ته ډېرې زیاتې فائدې هم ورسوي ډېر زیات نقصانات هم روان دي زمونږ معاشرې ته که سوچو کو اول د فائدې خبره چې دا ډیجیټل دور شروع شو ډیجیټل هر څه ډیجیټل کیږي هر څه چې کم دی AI ته روان دي او په دې باندې ډېر خلک چې کم دي تنقید هم کوي او ډېر خلک د دې چې کم بینیفټس هغه هم ښایي نو بالکل د ډیجیټل دور به انتها ډېرې فایدې دي د نقصانات نه زیاتې فایدې ډېرې دي خو نقصانات یې هم شته ځکه چې هر څه په دنیا کې موږ څه هم کوو موږ څه هم ګورو او څه په دنیا کې مونږ کوو نو د هر سیز یو ساید افیکټ لازمي وي که افیکټ مطلب بینیفټس یې وي نو دغه هم ډېر زیات دي نقصانات هم زیات دي که مونږ وګورو ډیجیټل شو دنیا مخکې به رابطې ډېرې زیاتې کمې وي ځکه چې یو کس به صرف د کلي نه د نه ووتو د کور نه به ووتو نو هغې سره رابطه کول به تاله مشکله وه په هغې پسې به د کسان لیږل پسې ګرځېدې به ورپسې څه غم خادي به وه یا به څه داسې راغله نو په هغې پسې رابطې کولو پسې به ګاډي تله یو کور
ته بتلو څه به کېدو. نو مونږ د پاره چې کوم هغه رابطې وي هغه ډېرې زیاتې د ډیجیټل په دې دور کې ډېرې زیاتې ارزانې شو، ډېرې زیاتې تیزې شوې. مطلب ستا په یو کلیک باندې دنیا ټولو ته پته لګي چې څه وشو څه کېږي. تاسو به سوشل میډیا ګورئ او دې سره سره که تاسو وګورئ مطلب مخکې به خلکو چې یو خپل رشته دار ته خپل هر چا سره به رابطه کوله نو مونږ به مطلب خطونه به یو بل ته لیکل کېدل چې هغه یا به تاسو دا هم کتلی چې کوم خلک به په سعودي عرب باندې په بهر ملکونو باندې نو هغې دپاره به بیا چې مطلب څوک د کلي نه تلو هغې دپاره به ټیپ ریکارډر باندې یو ریکارډینګ مطلب یو کیسټ به ورله ریکارډ کړل نو هغه به یې ورولېږه هغه به خلکو ورته خبرې ترې کړي داسې وشو مړی وشو ژوندی وشو د کلي حال احوال به یې ټول په هغې کیسټ کې ورته اچولي نو هغه به هلته یوړو. بیا به چې د هغې نه څوک راتله هم هغه کیسټ والا ټیپ ریکارډ یا خطونه دا کیسه چې کومه په دې باندې. خو دې نه اوس ډیجیټل دور کې دا فایده وشوه چې مونږ په ویډیو کال میسیجز وایس کال وغیره د دې وجې نه مونږ ته چې کومې فاصلې دي کومې رابطې دي هغه ډېرې زیاتې تیزې شو. مطلب په یو منټ کې د دنیا کم کونج ته هم خبر رسي. او د دې سره سره که نور وګورو د دې چې کوم آنلاین پلیټفارم یې دي ګوګل دی د سوشل میډیا دی او داسې آنلاین اپس وغیره د دې وجې نه چې کوم دی مونږ ته ډېر زیات سهولیات هم راغو ډېر زیات ورسره مطلب هر څه تیز شو. او په تعلیم کې چې کوم انقلاب راوستو تعلیمي لیول باندې نو حقیقت خبره ده چې ګورو مونږ ماشومان آنلاین کلاسز اخلي کلاس ته پاتې شو میس شو څه شو نو مونږ به مخکې په نوټسونو پسې او پسې کړېدو. اوس نن سبا هر څه چې کوم دی دې ته آنلاین میلاویږي کلاسونه ورته میلاویږي کورسز میلاویږي په یوټیوب باندې مختلف لیکچرز پراته وي چې د څه په باره کې هم هغه لیکچر غواړي نو هغې ته دا چې کوم دی میلاویږي. دغسې کاروبارونه مختلف کاروبارونه په دې کې ډېرې زیاته تیزي او نوې نوې دروازې لکه ای کامرس چې کوم دی ډیجیټل مارکیټ دی فریلانسینګ دی داسې ډېرې زیاتې چې کوم دی د ډیجیټل دور د وجې نه فایدې مونږ ته را روانې دي او راغلې. او دې سره سره ډېر خلک ګورو آنلاین انویسټ اپاینټمنټ د که صحت حوالې سره خبره وکړو ډاکټر نه آنلاین مشورې وغیره داسې ډېر څه د ډیجیټل دور د وجې نه مونږ ته را روان دي چې په هغې کې ډېرې زیاته بهتري ده او ډېرې زیاتې فایدې دي. خو دې سره سره د ډیجیټل دور چې کوم د نقصانات هم په دې سایډ باندې لکه څنګه چې څومره ډېرې زیاتې فایدې دي داسې نقصانات هم ورسره شته. که مونږ وګورو زیاته ناغټه خبره دا چې پرایویسي چې کومه زمونږ د ژوند چې کومه پرایویسي ده هغه په خطره کې ده هغه چې کوم دی ډېره زیاته نقصان ته ورسېده. لکه مخکې به مطلب د یو خاندان یو کس به تا پیژندو یا یو کس سره به ستا تعلق نو بس د هغې پورې به نن سبا ستا د دې ډیجیټل دور د وجې نه پرایویسي زموږ ډېره زیاته نقصان ته ورسه. مطلب د موبایل که لږ هم یو ایپ یا یو اپلیکیشن تا نه لږ هم میس یوز وشو نو ستا چې څومره پرایویسي دی هغه لیک کېږي. دې وجې نه پرایویسي کې چې کوم ډېرې زیاتې خطرې ورته راغې ذاتي معلومات چې کوم دی مونږ ډېر زر لیک کېږي ډېر زر مطلب د چا په باره کې هم ته غواړې د چا په باره کې هم معلومات غواړې په 100 منټو کې بیا چې کوم دی هغې کس پوره ډیټیل تاسو له راشي پوره ډیټیل د خلکو چې کوم دی را روان دي. په بچو باندې ډېر منفي اثرات دي لکه د موبایل یوز آنلاین ګیمونه وغیره د دې وجې نه چې کوم دی ماشومانو چې کوم هغه فزیکل گیمز و د هغې سټډي و څه و د هغې ټایمینګ و په کور کې هغه هر څه چې څه وشو هغه لاړل ډیجیټل دور ځان سره یوړو. د ډېر زیات غلط معلوماتونه فیک نیوز وغیره دا ډېر زیات د ډیجیټل دور د وجې نه خلک پریشانیانو ته پرېوته او په خلکو پسې مختلفې خبرې جوړېږي مختلفې افواګانې ډېرې زیات افواګانې به 10 زر پلاویږي په دنیا کې چې مطلب د دنیا کونج ته ورسي. نو دې وجې نه چې کوم د ډیجیټل دور چې څومره نقصانات مطلب فایدې دي نقصانات لکه آنلاین فراډ زه درته خبره وکړم ډېر داسې اپلیکیشن ډېر داسې لینکونه تاسو ته میلاو شي چې په هغې باندې آنلاین فراډ هم کېږي د خلکو نه په لکونو کروڑونو روپو چې کوم دی هغه یوړو. دې نه پس مونږ خبره تره کوو نن سبا چې اوس کوم دور شروع دی دا اوس دور د ای آی دی آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی هغې دور شروع شوی دی په دې باندې هم مطلب دا د ډیجیټل دور ایډوانس یو دور شروع شوی دی چې په هغې کې هم مونږ که دا ووایو چې د ای آی فایدې هم شته نقصانات هم شته که په صحیح طرح کې استعمال کې هغه فایدې ډېرې زیاتې لري که لږ هم که هغې مطلب لږ ستانه اخوا دېخوا لاړ نو هغې نقصانات هم ډېرې زیات دي. که مونږ وګورو دغسې په کارونو کې ډېره به انتها زیاته تیزي راغله او دې سره ای آی ډیټا حساب کتاب ریپورټونه او نیوز وغیره دا ترجمانی سرچونه چې څه هم ته غواړې د ای آی نه هغه تاسو ته ډېر ژر چې کوم دی په سیکنډونو کې میلاویږي. که میډیکل په باره کې موږ وګورو حقیقت درته وایم چې تا سره څه تا ته څه پرابلم دی څه بیماري ده یا څه یو ځای کې مطلب لاس کې دی څه پین دی یا څه یو درد دی یو نشان دی څه دي هغې نه یو پکچر یا یو ورته ولیکه په ای آی باندې چې ماته دا د مسله ده د دې حل څه دی نو هغه تاسو دپاره ډاکټر هم دی هغه ډایرکټ تاسو ته چې کومه دوایي ده هغه هم درته سجسټ کړي تا ته وایي چې دا ستا دا بیماري ده وغیره. په
بزنس په حواله سره وګوره، بزنس آیډیاز درکوي، بزنس ته پروموټ کوي. داسې ډېرې زیاتې خبرې اے آی مارکیټینګ ټرند چې کوم دی هغه ډېر زیات دی نن سبا، دومره زیات چې هر سړی ګوري ریپورټسونه بناوي، جوړوي، څه کوي په روزګار نوي مواقع، ډیجیټل سکیلز چې کوم دي خلک ته ښایي. مطلب ډېرې زیاتې د اے آی موږ ته فایدې دي که موږ وګورو په صحیح. خو اے آی ګوره موږ دلته استعمالوو، خو اے آی صرف موږ تر دې حده پورې استعمالوو چې هغې نه موږ یو څه وغواړو، یو ریپورټ وغواړو یا څه وکړو. اے آی چې حقیقت باندې ته وګورئ نو په دې کې چې کوم ټولز دي چې کله هغه ټولز تاسو صحیح زده کړي نو هغې ټولز نه چې کوم دي بیا بې انتها زیات تاسو ارنینګ هم کولی شئ، ډېرې فایدې ترې اخیستی شئ. خو موږ په هغې لیول سټډي کړی نه دي. اني هو دلته نقصانات هم شته. که وګورو نو اے آی په وجه باندې ډېرې زیاتې نوکریانې ختم شوې، ډېرې زیاتې نوکریانې داسې دي چې هغه ختم شوې د خلکو. سپیشلی که زه ووایم چې کوم هغه خلکو چې هغې به لیکلو، د ریپورټس جوړولو یا دا کارونه به کول، نو هغې په وجه باندې اے آی هر څه وله کوي. مطلب یو ریپورټ زه جوړول غواړم، یو ریپورټ، نو هغې ته صرف او صرف چې زه کله ریپورټ ورکړم، زه چې څه ترې غواړم هغه ماله جوړوي. نو په هغې وجه باندې زمونږ چې کوم ریپورټونه جوړولو یا د لیکلو ول کار د چا و د اخبارونو کې وغیره وغیره ډېرې شوبې وي، نو هغه د خلکو نوکریانې لړې، ځکه چې اے آی ماله کار کوي. نو ماته د انسانانو څه ضرورت دی؟ او دې سره سره په داسې ډېرو شوبو کې چې کوم د ماشینو مطلب ماشینونه دي د اے آی په زور باندې چې کوم چلیږي، نو هغې په وجه باندې د ډېرو خلکو نوکریانې لاړې. ماشین چې ماشین مطلب د انسانانو نه ډېر فاسټ کار کوي، ماشین ستا په دغه باندې کار کوي، ستا په مرضي باندې کار کوي. انسان خو به مطلب څوک به کېناستو، څوک به پټ شو، څوک به څه. خو اے آی دور داسې یو انقلابي دور یې راوستو چې هغې په وجه مطلب د انسانانو په ځای باندې هلته ماشینونه کار کوي. نو په دې وجه باندې نقصانات یې هم دي، ځکه چې د انسانانو کار هم د دې نه واغستو. دې سره د هغې غلط اوس تاسو به کتلي په اے آی باندې نن سبا خلک ویډیوز جوړوي، وایسونه جوړوي، ریپورټونه جوړوي. حقیقت درته وایم چې دنیا یو عجیبه شانته کې ذهني مریضان جوړ کړي دي. وجه څه ده چې مطلب د یو انسان صرف او صرف تا ته یا آواز میلاو شي یا تا ته تصویر میلاو شي، نو په هغې باندې خلک فیک ویډیوګانې جوړوي، فیک وایسونه جوړوي، یو بل کالز لیک کوي، یو د فلانې فیک ویډیو مطلب فلانې ویډیو راغله او د فلانې داسې ویډیو لیک شوی ده. د هغې دا څه دي؟ دا هر څه د ډیجیټل دور او سپیشلی چې کوم اے آی دی، د اے آی چې کوم غلط استعمال او غلط نقصانات یې موږ ته را روان دي. او دې نه پس ډېر خلک د اے آی په استعمال باندې چې کوم هغه پریکټیکل کار به موږ کول، لیکل به مو کول یا څه به مو سټډي کول یا به څه تناسو، هغه هر څه موږ نه واغېستل، ختم یې کړه. بس اے آی ته هر څه راغلي دي چې څه هم ترې غواړي. اخلاقي مسایل هم داسې ډېر زیات دي، که غلط یې لږ هم استعمال کړي نو هغه د چا ژوند هم بربادولی شي. په دې حوالې سره خبرې ترې تاسو سره هم کوو چې آیا تاسو څه نظر لرئ د دې دپاره د ډیجیټل دور او ډیجیټل دور سره سره د اے آی چې کوم نقصانات او فایدې دي. نو په دې حوالې سره به تاسو سره ما سره خو ډېرې زیاتې خبرې دي، خو هلته ټایم هم داسې دی چې ډېر په سپیډ رانه روان دی. زه وایم چې کلرانو سره او ستاسو میسجز کامنټس هم په پروګرام کې شامل کړم. تاسو راته کامنټس کوئ چې دا ټایم موږ لایو د موږ د فیسبوک د افیشیلي پیج نه سنو پښتونخوا نه، او سره سره تاسو موږ ته کالم کوئ چې به 051 میسج هم کوئ چې کې پی کې سپیس میسج را لګي به په 381 یعنی په 8881 موږ به کوشش کوو چې ستاسو کامنټس چې کوم دي موږ هغه هم شامل کوو، چې د چا په ذهن کې څه هم سوال وي، څه هم داسې خبرې وي، نو بالکل تاسو موږ سره هغه شیر کولی هم شو، په هغې سره خبرې ترې هم کوي شي، ځکه چې دا اوپن پلیټفارم دی تاسو دپاره. او نن چې کوم موږ موضوع راوړې ده تقریبا د هر انسان، هر چاته د خبره رسېدلې ده، هر انسان چې کوم دی د دې په فایدې او په نقصانات په دې څیزونو حقیقت چې پوهېږي هم او ورته پته هم ده. نو موږ به تاسو مثلا ملک خان سلام کړی، وعلیکم السلام. سهیل خانوي چې السلام علیکم بایجان، تاسو ښه جی؟ سهیل معذور فرام پېښور، ډېره مننه دې کوم، سلام کوم آل فرینډس ته، که سسټر دي که بای دي، ډېره مننه سهیل خانه. سو نایس، ډېره مننه، نایس شو ایډي جان، ډېره مننه، تhank you. او دې نه علاوه مونږ ته نادیا وزیری چې سلام عدنان برو، ستړی ماشې سرانګې ښه، بالکل ټیک ټاک یې نادیا، ډېره مننه، تhank you خورجان. یوسف شاه قریشي وایي چې زیله ټانک نه، یوسف شاه قریشي ډېره مننه، دا خو موږ ټانک علاقې نه ده. یوسف شاه ډېره مننه، thank you. او ټانک کم جي نه دی مطلب ګوره دا پروګرام. عدنان بھائی سوشل میډیا یوز پازیټیو په
چیرې دی پچار دی خپل ایمیج پازیټیو شو کوي. بالکل صحیح خبره ده. نادیا خور لیکي چې مطلب کمیږه چرته د سوشل میډیا یا ډیجیټل چې کوم میږه یوز کوي نو پچار میشته دادو چې میږه همیشه د پوره غي چې کوم پازیټیو شاینه دي د هغه میږه سوچو کې د هغه استعمالو کې. مو اول یو خبره د توکړه چې څنګه لکه تاسو ته پته وی چې اي اي هر چاته نن د هر چا مطلب په موبایل کې وګوري په لپټاپ کې وګوري چرته وګوري هر سړی د اي اي چې کوم دی په یوز کې دی اي اي استعمالوي. خو خبره صرف او صرف دا چې د اي اي استعمال چې کوم دی مونږ په ست طریقه باندې وکړو دا غي ټولز په چا کار دي چې مونږه هغه ټولز زده کو دا غي په ټولز باندې لاړ شو دا غي نه مونږه ارنینګ وکړو لکه څنګه دنیا چې روانه ده دنیا د دې چې کوم دی فائدې سایډ ته روان دي هغه نه فائدې اخلي هغه نه انلاین ارنینګ کوي انلاین پیسې پیګټي مونږ ست تناستیو مونږ به په اي اي باندې فیک ویډیوګانې په فیک ریپورټونه او فیک ایمیجونه او فیک وایسونه د سيزونو تناستیو. نو مونږ همیشه د پاره چې کوم په نقصان کې ولې راشو په داسې دور کې د ډیجیټل دور کې چې مونږ همیشه د پاره نیگیټیو تھینکینګ کوو په نیگیټیو سيزونو باندې مونږه کوشش کوو پاغي باندې خپل انرژي ضایع کوو کومه صرف او صرف دا صرف پازیټیو سایډ ته واړو نو بیا سدي مونږه د دینه ډېری فائدې هم غستې شو. نو تاسو نه به هم په دې باندې خبرې تیری او تاسو سره به هم په دې خبرې کوم. تاسو کال کوئ شئ به 05152 ګورم کالر ته ورزم چې کالر موږ سره سوکته د کم ځای د سیرا وړي دي سره توي فرست کالر سوکته په 05152 ورزم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشه فضل خالق. الله دې خوشاله کارنان به څنګه خې جوړې صحت ژوند د خدي ټیک ټاک. فضل خالق ډیره خبره د چراغ پروګرام کې د شرکت وکم. فضل ډیره خبره تیری مونږ وکړو ډیره خبره تیری لګیا هم دي سویل غواړي او سدي په سوچ کې دي اي اي او د ډیجیټل دور نقصانات فائدې سه استعمال مونږ ته پکار دي. یاره دا نن سبا زه چې وګورم کنه نن سبا زه په خپل ابزرو کوم دا جی اي اي شو یا چې کوم دا آنلاین چې کوم ټریډینګ کیږي نو دې ته هم تاسو کو خیال کړی کنه دا کوم به کوم د اي اي خبرو کو نو د دې مثال د یو چاکو دی یا د چاړه دی بالکل لکه ګوره دا چې کوم پوي کسي او هغه د دې په هر دغه باندې پوي پهلو باندې پوي د دې ټولز د وته ټول پته وی کنه بالکل نو هغه چې د دې چې مثبت استعمال کول غواړي نو هغه چې د هر قسم لکه څنګه چې تاسو خبرو کړه هر څنګه ریپورتس د لدا جوړول شي څه قسم ست معلومات پکاري هغه د لدرکې صحیح خبر نو ډیر زیات فواید دي پکې بالکل بالکل او ډیر داسې لکه کریمینل ذهن لرون کې داسې خلک شته دي چې هغه د خپل سوچ مطابق د دې منفي استعمال کوي. یس چې هغه نه نقصانات نور معاشري ته هم روان دي. دا هغه نقصانات دي چې هغه یو کورنۍ تباہ کوي. حقیقت خبره ده. پورا کورنۍ تباہ کوي. لکه ګوره هغه کې د بلیک میلینګ هغه معاملې مرাজি ډېر زیات خبرې پکې راځي. بالکل داسې ډېر خپل خبرې. بالکل زه خو اوس یو خبر زه په دې دغه باندې کومه کنه دا چې کوم دا آنلاین ټریډینګ نه سبا دا الکان کوي کنه زیات اېډی ما ډیر زیات کسان داسې وکتل چې هغه ګور د آنلاین ټریډینګ چې د خپل اکیډمیانی د خپل علم دی او ډیر واسټ علم دی ډیر واسټ بالکل داسې دی او ډیر زیات کسان داسې دي بس صرف هغه چې کوم هغه د خپل ایپ ته بس هغه ته ګوري چې دا د په هیڅ باندې بس دا د کې پیسې ورچي بالکل لکونه روپے پکې ورچي او هغه باندې هغه ریسکونه اخلي په لکه دا غونډه په لګي کنه هغه سټه چې لګي په او دغه غونډه نو بس هغه غونډه پیسې اکثر داګین په لکونو روپے داګین لاړ شي دا څه شی هم دي صحیح اپ وی او صحیح علم لکه ترلاسه کړي کنه به ځان صحیح پوي کړي نو دې کې ډیر زیات کسان چې هغه د 10 5 یا $20 نه شروع کړي نو هغه لکه ډیر زبردست ارننګ پدې بالکل ډیر خپل خبره فضل خالق ډیر زبردست مننه دي کوم ډیر زیات قدرمن شي عدنان وی چې سون ملګری او ټول ملګرو ته سلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه فضل خالق ډیر خپل خبره هم وکړه. حقیقت هم دادي چې تاسو به کتلی زمونږ نن سبا ځوانان چې کم دي یا نیو جنریشن چې کم دي کنه هغه د اي اي یا نور چې کم زمونږ سوشل میډیا یا ډیجیټل چې کم زمونږ لینکونه او مختلف دغه دي نو هغه نه دی په شارټ کټ باندې مطلب سوي چې یو کس ګوري چې یار دا کس یو لیول ته رسیدلې دی دا فلانه ټریډینګ کوي فلانه تاسو به کتلی ډیر داسې زمونږ ډیر تکړه خلک دي چې هغه مطلب د دې آنلاین
آنلاین چې کوم اپس دي یا کوم ډیجیټل د دې سره سدي پلیټ فارم دی یا وسره چې کوم د ای آی نه خلک فائدې اخلي نو هغه خلکو په ټایم سپند کړي دی هغه خلکو په پازیټیو سایډ باندې تھینکینګ کړي دی دینه به زه فائدہ څنګه اخلم یو سیس دنیا لره شي جوړ شي انسان جوړ کړي نو هغه نه خلک هغه د دنیا کې یا په دنیا کې کوم اوسیدونکو خلک ته هغه د فائدې لپاره جوړي نقصانات مونږ په خپل جوړو لکه څنګه ما تاسو ته خبره وکړه چې ډېر زیاتې ای آی د وجې ډېر خلکو نوکریانې هم ختم شوې ډېر ماشینونه راغلل او ډېر څه راغلل خو هغې دا په مسله نه ده صرف چې هغې ختم شو هغې تا له هم اپرچونیټي درکړه زما یو ځینې جاب ختم کړو نو هغې ما له هم اپرچونیټي راکړه چې د دې زه پازیټیو ټولز وګورم پازیټیو سایډ ته زه سوچ وکړم چې دې نه زه اوس فایده څنګه واخلم که ما نه د 50,000 روپیو نوکري یوړه سي مثال خبره نو په کار دی چې زه په دې باندې منتلی 50 لک وګټم زه د دې سایډ ته لاړ شم مونږ په شارټ کټو باندې کتا سوچ کړي ډېر خلک په دې خبره باندې سوچو کی چې مطلب زر د روپې انویسټ کوم زما خپل ډېر داسې مرګري دي چې د انلاین فراډونو د دې سيزونو زه په خپل ډېر زیات انوایټ شوم دیتا چې دا وکاو دا سراتو را تعمیر شو دا لکونو ډالر وباسم یار زه شارټ کټ امیری نه غواړم د شارټ کټ امیری ډېر لک ټایم وي ورسم یو بل کالر ته هم چې سوک هاو د کم ځای السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر علي بچیان خی جوړې شکر الحمدلله رور مې سوک ته د کم ځای نه سهیل خان باړې نه سهیل خان د باړې نه سهیل څه حالات دي وس خیر دا من ده وس خشکه یخنی ده وس خراب ترافیک خشکه یخنی ده دا سکلاک ور سره ټوخای دی خو وس وایا ما وس دردونه دی وس په مونږ کې سر دی ارتاوي یا خبره ترې مو وکړلې څه سوچ لري په دې باره کې نو بای جان لکه موبایل داسې شی دی که نه دا خو د ستا لاس کې دی که نه نو دا که ښه استعمالي ښه کېږي او که بد استعمالي بده کېږي حقیقت چې بد استعمالي خو ښه استعمال که که نه لکه فایدې له راغلی دی فایده دې واله بالکل 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 او لکه اوس دا من په سوجونه پرېږده ښه صحیح سوجونه پرې راونیسه دې نه هر څه پیدا کېږي ډېره ګټه پیدا ترې کېږي خو چې پوهېږي چې سړی پوهېږي ډېره مننه سهیل خانه ډېره ښکلې خبرې بس ټول لیسنر ته دعا سلام تاسو ته شپې وعلیکم السلام ډیره مننه سهیل خان موږ سره او هر سړی ته ډیره خپته لګي هر سړی په دې پوهیږي چې زه په کم سایډ روان یم زه د دې ډیجیټل دور نه زه د ای آی نه د سوشل میډیا نه څه فایدې اخیستې شم خو موږ هغې ته خبرو ته زړه خفه کېږي چې زه به په دې باندې اوس محنت کوم زه به په دې باندې اوس ټایم ورکوم نو هغې ته موږ زړه خفه وي او بس موږ په نورو خلکو پسې فیک نیوز فیک خبرې فیک ویډیوګانې فیک ریپورټس په دې خبرو باندې مزور ورکړي وي نو په کار څه دی په کار خدا دی چې مونږ یو داسې برند جوړ کړو ځان داسې برند جوړ کړو چې مونږ د ډیجیټل دور کې آنلاین مونږ هر څه ګټو آنلاین مونږ کاروبارونه کوو آنلاین مونږ چې کوم دی د ای آی خلکو له نورو خلکو ته ټریکس ورکوو چې راشي د دې نه دا فایدې واخلي نه مونږ خو صرف او صرف تر دې خبرو پورې محدود شو چې فلانی ولې داسې کړو نو زه به کوشش کوم چې فلانی په باره کې څه غلط ریپورټ ورکړم یو بل کار ته ورځم چې څوک ته السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام حمدالله خان ستړی مشي خیر اوس ته څنګه دی بای طبیعت مزاج ښه ده زه خو بالکل ټیک ټاک یم اچھا حمدالله خان دا راته وایي پروګرام اوري پروګرام چې دا په فیسبوک باندې نه ده لګولی اوس یې لګوم په فیسبوک باندې څه میسج ورکول غواړې دا راته وایي چېرته آنلاین ستا د ډرای فروټ خرڅېږي څوک اډرونه درکوي چې دا ته ویډیوګانې ورکوي یا آنلاین خلک غواړي که نه او 4-5 نفرو ته مې وراسولي دي مطلب دا یو فایده ده که ته په دې باندې آنلاین مارکیټینګ شروع کړې آنلاین خلکو ته لیږې را لیږې نو څه وایم چې دا ډېره غټه فایده ده دا خو دا که نه او نن سبا چې وګوره په 100% کې چې دا تقریبا 70% ټول آنلاین کاروبار شروع ده یس هر سړي چې کوم دی په دوکانونو کې په بزنس کې خپل ځان دپاره مارکیټینګ شروع کړی دی آنلاین ویډیوز ټیک ټاک فلانې په دې باندې ویډیوز په دې باندې خپل کاروبار زیاتوي خو موږ پښتانه پاتې یو بالکل دا د ای ډي بای په کې یو تانه دا شرغاړي ته به ښه کوالټي والا شی استوي کړه حقیقت خبره ده چې موږ کله شی واسو بیا د نور خلکو اعتبار هم خراب کړي نور خلکو کاروبار هم بیا بالکل داسې دی اول اعتبار جوړول دي خپل یو برند جوړول دي نو پاغي کې اعتبار جوړول دي بالکل کله سم شی ورک هغه بار بیا تاسو ډیل کوي کنه بیا شان غواړي ډیره ښکلې خبره مننه د کوم تانک حمدالله خان حمدالله خان موږ سره د لاهور نه حقیقت خبره هم دا دی که تاسو ګورئ نن سبا چې ته کله ګورې که ټیک ټاک ګورې که ته فیسبوک ګورې که دا نور آنلاین چې کوم اپس دي هغه ګورې نو هر
بزنسمن ځان د پاره یو د میډیا کسان لازمی ساتلی دي. هغه وجه څه ده چې په دې باندې ستا ویوز، ځکه چې هر سړی سوشل میډیا ته ناست دی، هر سړی په هر کور کې چې 10 موبایلونه دي هر سړی ناست دی، نو هغه څه دي چې په دې باندې خپل کاروبار غټوي، په دې باندې خپل بزنس زیاتوي او د دې نه فایدې ګوره. دا فایدې سایډ دی، فایدې سایډ ته ګوره. مونږ او تاسو ټول ناست یو، مونږ او تاسو ټیک ټاک زم په خپله جوړوم، ټیک ټاک یې جوړوم، چېرته روان یم ټیک ټاک مې جوړ کړه، چېرته خوراکونه دي د ځان نه ټیک ټاک اسې بس جست انجوایمنټ دپاره. خو ما هم تر دې وجه پورې، تر دې حده پورې هر څه چې ما په خپله د دې نه فایدې دا نه دي اخیستلې. خو ها زه به هم کیدای شي چې زموږ د میډیا په سایډ باندې زه ترې ډېرې فایدې اخلم. زه مارکیټینګ سایډ نه ګورم، زه کیدای شي نورې ډېرې فایدې ترې اخلم. ګورئ هر انسان یو خپل فیلډ وي، هر انسان په دې کې خپله فایده اخیستی شي. فار ایگزامپل ایډي سره به یا دومره ټایم نه وي یا بس داسې نور سکل نه وي چې هغه مطلب د مارکیټینګ ته لاړ شي، مارکیټونو ته خلکو نه چې کوم دی په پیسې اخلي، ویډیوګانې جوړوي ولا او هغه پروموټ کوي. دا غلطه خبره نه ده، دا بالکل بهترین کاروبار دی. خو مې بي چې زه د سوشل میډیا نور ډېرې خبرې دي پکې، نور ډېر داسې څیزونه وي چې زه په هغې کې ته فایدې اخلم. ګوره زه چې تر کومه حده پورې زه خپل پوهېږم، نو ما ته پکار دی چې زه تر هغې حده دې نه فایدې واخلم، نه کې چې نقصانات ته لاړ شم. یو بل کالر ته ورځم، بیا ټایم هم راسره ختمېږي. یو دوه کالران. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مشه اډي جانا. په خیرینا جنت خانه ستړی مشه د چک چغمالینا څه حال دی دی؟ طبیعتینا محترز ون عمر خپل شعر ده. زه خو بالکل شعر نه کیا پارن مې د یو ویډیو ول د سخت خواشول کړه. دا خو د چترالی زبان زده کړی دی. ها بس دا خو چې تاسو مطلب سترګم شړې دی، مطلب سوچم شړای دی چې تاسو دا مننه. اچھا په سوشل میډیا او د ډیجیټل دور خبره شیریدو کاتو کتلی وی جنت خانه د میژه یو د ملکند یونیورسيټي یو پروفیسور چې ډیر موظف او ډیر عزتمن د خپل کلچر میان چې کوم یو پروفیسور د ساجد صاحب، نو پاغه باندې خلک ډیر ټرولینګ وکړ، ډیر خبره چې د ډانس کړای دی، دا تان کړای دی، دا کړی دی. لښت سرخر ته په ویا خپل میش کاچره خبره کوي چې یم غیرات کسا غیرات چې کیم دای میش د غیرات چې بدمعشه هرو خستی دي میش کی مطلب دغه پاستین دی. زه دا وایم کنه چې کسا هر غشای چې میش مطلب میش ته فائدہ کوي، میش ګټه ګټه چې میش ته دارو کولای شي، میش خوشبولوي شي، دا سره سره یې امن یو ذریعہ سبب جوړدای شي او مخته پر مختګ یو ذریعہ جوړدای شي. په چارو چې په امن نه میش مطلب د کی غام غوسه مو نه کوي او داسې بعد رات نه ویایي چې خاندان وا چې کیند کنه 10 روپۍ کی مطلب یا هغه په سمد ماچونه. بالکل بالکل بالکل. مختصر میں مقصد دا دی کنه چې کسا نن سبا چې کیم ځوانون دي چې کیم نشه بدمعشي چې کیم دا ور دی کنه هغه نو لشکي طرف ته شي. نن سبا چې کیم ځوانون دي دا غوړي دا چې میشه مطلب داسې ماحول چې رسته شي چې رښتیا میش کول انکام ماحول وي چې د بدمعشي ماحول نه وي. بالکل داسې نو غونه خبره انداز تو کنه چې په 4 داسو هغه ساجد خبره د وکړه په خپل باندې ځاتمان سره دی، په خپل باندې یو ایجوکیشن تعلیم استیجی ها جزا تکاو آبادی کا غلط دي. بالکل صحیح خبره ده. او حقیقت هم دا دی چې دا د میژه په رسم رواج شي، دا د میژ په کلچر شي دي. نو زه همیشه د پوره دلته یو اوس کوم چې خدای قرآن ته وکسستای دغه خبره تاسو چې وکي چې خپل رسم رواج د میژ نه پته کیږي، په میژ خبره نه کوي. میژ کچا د رسم رواج رجاوات کور شکورای کمیشتا او وی چې را نه د میژ رسم د پابند میژ ټرولینګ کوي، په باندې میژ تنقید نه کوي. دا تنقید چې کیم ده کنه دا د توریست چې کیم ټاوي کې څه ده کنه سوشل میډیا مطلب دغه چې کیم زه هغه ته وڅ شي فائدې بالکل یې فائدې دي کنه خو میز دا غلط دي ملای څنګه غلط دي ملای پروپاګاندا ده پورې استعمال یس پچا باندې پازول تنقید کول پچا څه بات دی او دا شي د پورې نه استعمال چې هغه میز په ګټه ګټلې باندې روشي. بالکل دا سوشل میډیا چې په دوکان دا مستر آپشن درازیت آپشن دي چې میشه صحیح استعمالولای شي کله چې د شریش حقیقت خبره ډیره مننه د کوجنه خانه استفاد او محفوظ دنیا او تعلیم او تربیت رفتار او سہولات ډیره جامع دي. خو نه یې پرایویسي مسؤلیت نسل چې کیمی کوي دا پیغام کوي دا چې کیمی شي کړه ډیره جی جنت خان اوس ځان ښه کټ کیږي. مننه د کوچ کال د وکړای ډیره مننه.
جنت خان امیر سره د وزیرستان چاغمالي نه خو دا اوس هم ډراپ کېدلی ما خیال دی هلته نیټورک ایشو دی. لکه ما دا یو مثال ورکو چې زمونږ چې کوم پروفیسر صاحب باندې د 2-3 ورځو نه و ټرولینګ شروع دی او د ډانس کړی دی مړه هغه چې کوم دی اتڼ زمونږ د پښتنو بیا سپیشلی د قبایلو یو رسمي اتڼ دی چې هغه مطلب د جنگ په دوران کې هم شوی دی، هغه په خوشحالۍ کې هم شوی دی، هغه د لښکر په راټولول کې هم شوی دی. نو هغه چې کله هم څه داسې ایونټ وي یا څه داسې خوشحالي وي یا څه داسې خبره وي نو په هغې کې د ډول په تا باندې چې کوم اتڼ دی هغه د هغې رسم دی، هغې رواج دی. نو کله هم کوشش وکړئ دا ګوره دا د سوشل میډیا ګوره ما درته ووایي که نه چې سوشل میډیا یوز چې کوم دی هغه که ته پازیټیو کوي او هغه که ته نیګیټیو کوي هغه په تاسو باندې خپل ډیپینډ کوي، هغه تا ته خپله ګوره ډېر خلک فایدې ته اخلي، ډېر خلک په دې خبرو باندې سوچ هم نه کوي. مړه خلکو خبرې دي دا خو که ډېر ښه مطلب په جومات کې هم ناست وي که نه نو در پسې خبرې کوي ځکه چې اوس وګوره مونږ په ملایانو پسې هم خبرې کوو، مونږ د جومات په امام پسې خبرې کوو، دا خو مونږ خو مطلب ډېر کمزوري خلک یو. نو په کار دا دی چې د دې خبرو نه واوړه، دې خبرو نه سوچ پرېږده چې په چا باندې تنقید وکړي. ګورې یو انسان کې یو ښه کار تا ولیدو نو هغې پازیټیو لیول باندې زما ملګري دی هغې ډېرې ښکلې خبرې کوي وی زه د هر انسان سره مطلب هغه چې په کم فیلډ کې وي هغه څه کار وي هغه ډېر بد سړی ولې نه وي وی زه خپل ټایم سره سپینډ کوم. نو زه ډېر حیران شوم چې دا څنګه هغې وي چې په هغې کې چې کوم بیسټ کوالټي دي په هغې کې کوم ښه کوالټیز دي وی زه ترې هغه راواخلم. زما هغې په نیګیټیو چې کوم کارونه دي په هغې زما ورسره کار نشته، غواړم چې هغه هر انسان کې ښې کوالټیز هم وي او بدې هم وي. نو په کار وکړه ګورې کوشش وکړئ چې په هغه انسان کې اوس یې ډېرې دلته ناست دی ډېرې خبرې وي او ډېرې خبرې به پکې داسې وي چې هغه به ډېرې نیګیټیو وي، ډېر تاسو ته به خوند نه درکوي او ډېرې به داسې خبرې وي چې مې بي یو نیمه پازیټیو وي پکې. نو کوشش وکړئ چې هغې کې صرف پازیټیو خبره راوالئ، صرف نیګیټیویټي پسې مه ګرځئ. ما د دلته تقریبا 30-40 منټ زه لایو ناست یم، ما خبرې تېرې وکړې په فیسبوک باندې. په دې کې به خلک چې کوم هغه پازیټیو خبرې دي په کار دا چې تاسو هغه راوالئ. په دې کې مې بي موږ نه داسې خبرې چې وي که مې بیخي په هر انسان کې وي چې هغه مطلب که سبا چېرې لږ غلطي دې هم وکړه که نه بس هغه ورکوټ کلیپ کټ کړي نو هغه به په دنیا کې خور کړي ایډي خو داسې وکړي ایډي مړه چې ایډي د پوره کال نه د 15 کالو نه لګیا دي د ښې خبرې راوړي، ښه پاینټس راوړي ستا د ماشومانو ستا د مستقبل د بدلېدو دپاره، هغه پاینټ څوک نه راخلي. ګوري مونږ په دې ځای کې پاتې پیو چې که ګوري تاسو چېرته چاته فایده دنیا ته فایده دنیا سره ځان سموئ او خپل قوم ته خپل راتلونکي نسل ته فایده ورکوي نو همیشه د پاره پازیټیو څیزونه مخکې وتېږدئ. نو که ستا دا کار وي چې ته نیګیټیو څیزونه راخلې او په سوشل میډیا په میډیا او خلکو ته ښایي نو ستا راتلونکي نسل به څه کوي د هغې به د هغه کار وي، هغه به بس دا فضولیات کوي او په دې فضولیاتو کې به لګیا وي. که چېرته هم ته پازیټیو ګورې په هر څه کې په هر څه دوه مخونه یو دوه روخونه ما درته وي یو پازیټیو وي یو نیګیټیو ته بالکل ګورم همیشه د پاره پازیټیو تینکینګ کوي، همیشه د پاره د سوشل میډیا د ډیجیټل دا چې کوم ای آی دی یا څه په دې کې همیشه د پاره پازیټیو څیزونه راواخلئ، دې نه فایدې واخلئ، دې نه آنلاین پیسې وګټئ، د دې نه دنیا سره ځانونه سم کړئ، د نیګیټیویټي نه ووځئ او د نیګیټیویټي چې کوم نقصانات دي هغه تاسو ته ډېره ښه پته ده چې هغه به ستا چې کوم فیوچر دی هغه تباه او برباد کړي. ډېره مننه د ټولو ډېره زیات شکریه هم کوم. اخر کې موږ ته عرفان بنو نه موږ ته السلام علیکم کړی دی جانه څنګه بالکل ټریک لسته بدل کا اور برکش سلام خواک وکا څه دی لګي آی ډونټ نو شاروخ بلوچ آی لو یو چاچا بندل اف تھینکس شاروخ اینڈ ویلکم. د میرا گاگا جان د سعودي عرب نه چې مدو پروګرام کسي خو چې په ونه ویل ځکه چې دای یی چې ډیجیټل بالکل یا نه دا ډیجیټل دا ورنه مانی. اني هو د ټولو ډېر زیاته مننه کوم چې چا کامنټس کو چا شیر کو چا لایک کو چا میسج وکړل تا کال کو د ټولو ډېر زیاته مننه. خو زما د فیسبوک چې کم ټایم د فیسبوک لایو ټایم هغه سر ترسي هغه اجازه د غواړم ان شاء الله نیکسټ ویک په فیسبوک بیا ملاویږو د یو خولي ټاپک او د یو خولي سحر سره تر هغه پورې خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د فیسبوک ولا اوریدونکو کتونکو ته ټاټا بای بای او موږ تاسو پروګرام به تر 2 بجې پورې